بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 30 ته نن به ان شاء الله موږ د اسم غیر متمکن پنځم قسم وای اسماء اصوات. د دې نه مخکې موږ د اسم غیر متمکن څلور قسمونه ویلي. اول نمبر مضمرات ویلي یعنی ضمیرونه، دویم نمبر مو پسې اسماء اشارات ویلي، دریم مو پسې اسماء موصوله ویلي، څلورم نمبر مو پسې اسماء افعال ویلي. نن به پسې وایو اسماء اصوات. اصوات چې دی کنه دا اصوات دا د صوت جمع ده. صوت اواز ته وایي، اواز ته आवाज. ٹھیک شو؟ نو د صوت جمع اصوات راځي، د دې صوت جمع اصوات راځي. ټیک شو؟ نو صوت یو आवाज ته وایي، اصوات ډېر आवाजونه ته وایي، مختلف قسمه आवाजونه، کاغه د انسانانو आवाजونه وي، کاغه د زناورو आवाजونه وي، نو هغه ته اصوات وایي. نو د اسماء اصوات دا مبني دي. دا څه شی دي؟ ګوره دا مبني دي. مبني ولی مبني دي؟ یو خو دا مفردات دي، مفردات یعنی ځان له الفاظ دي. ټیک شو؟ یو خو دا مفردات دي، نو په دې لحاظ سره دا دغه دي مبني دي، ځکه مفرد اسم چې هر قسمه اسم چې وي کنه هغه مفرد وي، ځان لوي، ترکیب کې نه وي، نو هغه به مبني وي. خو که چېرته د اسماء اصوات په ترکیب کې هم راشي کنه، په ترکیب کې هم راشي، نو دا به بیا مبني وي، ځکه چې دا یو نقل دی، مونږ د یو څیز نقل کوو، نو دا نقل چې دی هغه اصل نه وي، نقل اصل نه وي، هغه ځکه مبني وي، هغه په ترکیب کې بیا مبني راځي. نو اسماء اصوات که چېرته په ترکیب کې رام شي کنه، نو دا به بیا مبني وي، ځکه چې دا اصل نه دي، دا مونږ د یو څیز اواز نقل کړی دی. لکه اوس ګورئ پنجم د اسم غیر متمکن پنځم قسم اسماء اصوات دي. چون لکه اوح چې ګوره د چا سینه خراب وي کنه، نو هغه ټوخیږي کنه، نو هغه مونږ داسې اواز کوي اوح نو هغه اوح اواز چې دی، نو ګورئ دا مونږ دغه د ټوخي اواز نقل کو اوح. ټیک شوه؟ نو دا د اردو کې ورته وایي کھانسی کی اواز، یعنی مونږ وایو چې یاره د ټوخي اواز. او اوفن و اوفن، اوف چې دی کنه دا د درد اواز دی، درد. مونږ وایو اوف په سر می درد دی، اوف په ملا می درد دی، اوف په زړه می درد دی، اوف په لاس می درد دی. هغه اوف اواز کو کنه د درد اواز اوف وي، اوف. نو عربی کې هغه اوفن وي، عرب وایي اوفن. ٹھیک شو؟ نو هغه د درد او د تکلیف اواز هغه عربی کې اوفن وي، او مونږ په پښتو کې اوف وایو، اوف. ټیک شو؟ او چې کله اوخ کې نه کنه، اوخ نه د خوشحالۍ په وخت کې مونږ داسې اواز کو، او هغه بیا مونږ هغه اواز نقل کو، نو بخین دا د خوشحالۍ په وخت کې دا اواز د خولې نه وځي. ټیک شو؟ عرب داسې بخین الفاظ کوي. او نخه چې دی کنه، د اوخ کېنولو دپاره عرب دا نخه اواز کوي، نخه چې اوخ کېنئ هغه ته وایي نخه، نو هغه اوخ بیا کېني، نو دا نخه اواز د اوخ کېنولو دپاره اواز وي. ټیک شو؟ او غاقې چې دی کنه، غاقې نو ګورئ دا د کارغه اواز دی، مونږ ورته کاغه وایو، کاغه یا کارغه، او څوک ورته کاغه وایي، کاغه. ٹھیک شو؟ نو د کاغې اواز وي غاقن. ٹھیک شو؟ یا داسې وایي داسې اواز کوي، یا وایي غاقي. نو دا غاقي اواز مونږ د کارغه اواز نقل کو، دا نخه اواز مونږ د اوخ کېنولو والا اواز نقل کو، بخین هم د خوشحالۍ اواز نقل کو، اوفن هم د درد تکلیف اواز نقل کو، او اوح هم د سینې د خرابي هغه اواز، د ټوخي هغه اواز مونږ دلته نقل کو. نو دا ټول نقل شو، اوازونه نقل کړل. ٹھیک شو؟ نو ځکه دې ته دا په ترکیب کې مبني وي، او دا کلم دغه نشي راتلی، معرب نشي راتلی. ټیک شو؟ نو اسماء اصوات دا د اسم غیر متمکن پنځم قسم دی، او د اسم غیر متمکن 8 قسمونه دي، نو دا پکې مونږ 15 ووي. نو انشاءالله امید دی په دې به تاسو پوه شوي. د دې نه پس په انشاءالله مونږ اسماء ظروف وایو، نو هغه ظروفو کې بیا لږ بحث ډېر وي، کوشش به کوو چې زه تاسو هغه دلته کې په هغې باندې ډېر ښه طریقې سره پوه کړم. دا زمونږ د نن ورځې درسو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ، او خاص کر زمونږ شیخ ادریس شهید رحمه الله په دعاګانو کې یاد ساتئ. او دا امید دی په دې درس په پوه شوي. نو راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.